أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. سورة حامیم السجدہ 47 نمبر آیات. ندی 47 نمبر آیات کی دلائل عقلیہ ذکر کی په توحید د الله تعالی باندې او سره زجر او رټل ذکر کیږي د مشرکانو د پاره د هغوی د شرک په وجه باندې او دغه شان د کې د مخ اړولو نه قرآن سره چې قرآن نه دی مخ اړای د قرآن زده کول عمل کولو سوچ یې نشته. نو په دې اول سره کې د کافرانو د یو سوال جواب حل کیږي چې کافرانو به بیا راتل او دې ټکي له زور ورکاو چې ته وایې چې د ټولو عملونو بدلی به قیامت پر ورځ میلاویږي. نو وایي چې قیامت ته څو کاله پاتې دي، څو ورځې ته پاتې شوي، کله به یې ټیم راته وښایه. نو الله تعالی جواب کوي چې الیه یرد علم الساعة، همدې الله تعالی ته واپس کیږي علم د قیامت. څه مطلب؟ د قیامت علم هم د الله سره دی، د بل د هیڅ چاته نه دی ورکړی او نه چاته ورکوي. او په دې کې ډېر حکمتونه دي، دا سبقونه مخکې تېر شوي دي چې دا علم الله تعالی چاته ورې نه ورکوي. نو دغه بحثونه مخکې تېر شوي دي، خو خلاصه یې دا شوه چې د علم د قیامت خالص د الله تعالی سره دی، همدغې الله تعالی ته د علم واپس کیږي، بل چا سره نشته. البته که ته وایې چې زه ځان مطمئن کوم او ایمان راوړم، نو هغې دپاره دلایل شته، په هغې کې په خپله باندې هغه دلایل نه ایمان راوړه. نو الله تعالی وایي وما تخرج او هغه چې راوځي من ثمرات، وما تخرج هغه چې راوځي من ثمرات د میوو نه، من اکمامها د خپلې پوستکي نه، کومې میوې چې د خپل پوستکي نه رابار کېږي. وما تحمل من انثى او هغه چې حاملیږي یوه زنانه، ولا تزعو او نه د زنانه زیږوي د خپل حمل الا بعلمه، مګر دا ټول د الله تعالی په علم کې. که یو میوه د خپل پوستکي نه رابار کېږي، دا به دومره زیات مقدار په دنیا کې میوې چې څومره دي، یا یوه زنانه حامله کېږي، یوه زنانه حمل زیږوي، د ټول د الله تعالی په علم کې موجود دی. هر شی د الله تعالی په علم کې دی. نو قیامت هم په علم کې دی، تاسې هم په علم کې یي. تاسو چې کم زړه کې یو څه دی په خوله بل څه وایي، دا هم د الله په علم کې دی چې تاسو اصل کې ایمان نه راوړئ، بانې کوئ. ویوم به هغه ورځ باندې ینادیهم چې الله به آواز وکړي دوی ته، این شرکائي، کم ځای کې دي شریکان زما. قیامت کې به دا مشرکان کافران الله راولي، قیامت په غاړه باندې بیا ودرئ، بیا به ورته وایي چې هغه کسان چې تاسو زما سره شریک کول په صفاتو کې، په عباداتو کې، په حکیمیت کې، په ذات کې، هغه خلک اوس کم دی رایولی چې تاسو خلاص کړي. قالو دوی به ورته وایي آذناک، من خبر درکو تا ته، ما منا من شهید، چې من کې نشته هېڅ یو ګواه په دې خبره باندې. دوی به قایل چې شریک نشته، او په موږ یو کس اندازې نشته چې په دې خبره باندې ګواه وکړي تا سره شریکان دي، بلکې دا خبرې موږ نه کوو. نو منکر به شي او د توحید اقرار به وکړي. خو دغه توحید د دوی اضطراري دی، د مجبورۍ توحید، بله لارې نشته. نو په دې وجه باندې کوي. دغه شان ده که دوی ته به پته مو لګي چې موږ د چا څوک هم د الله تعالی سره شریک کړي وو، د هغې یو هم پته نه لګي، موږ اخلاص نه کړو. کوم چې نیکان خلک او پاتې شوي دي او موږ شریک کړي، نو په جنت کې به یې شرطه کړي. کوم چې کافران دي او ګمراه دي یا شیطانان دي، بتان دي او بل ذکر کې دي، دلته یو هم نشته چې موږ خلاص کړي، خلاصولو لار نشته. نو قایل بشي، لیکن هلته کې قایل کېدل فایده نه ورکوي. نو خلاصې دا راوتله چې هلته مجبورا قایل کېږي، نو اوس په اختیار سره قایل شي چې پیدا درکړي. وزول عنهم او رک بشي دوی نه ما هغه څه کانو یدعون، ما هغه څه کانو چې دوی یدعون راباله به من قبل مخکې دنیا کې چې څوک به یې رابالو، خدای به ورته وایي، د خدای تعالی صفتونه به یې ورکول، هغه به ترې ورک شي. وظنوا او دوی به یقین وکړي ما لهم من محیص، دوی دپاره د خلاصېدو ځای نشته. لا یسأم الانسان، نه ستړی کېږي انسان، من دعاء الخیر، د غوښتلو د فایدو نه. څومره فایدې چې ورته راځي، نو دی ستړی کېږي نه. دا د کافر انسانانو حالات دي. دې ذکر کې هغه عیبونه ذکر کېږي چې کوم عیبونه د کفر په وجه باندې، د شرک په وجه باندې او د عام ګناهونو په وجه باندې انسان په فطرت کې را پیدا کېږي، خوی خرابېږي.
یعنی خراب عقیده او خراب عمل د په اخلاق باندې هم بد اثر کوي، انسان اخلاق هم خرابوي. نو اوس چې کله اخلاق خرابوي نو هغه دغه کوپر دغه ګناهونو جرایم او اثرات به تاسو بد کی نه، نو دا به څه شي چې هر ټیم به پیدا راجمع کوي، پیدا راجمع کول باندې به داس تړه کیږي نه. خو ام مسه الشر کو وتورسیږي بدواله ورسیږي وته نقصان، مالی نقصان وشي، جانی نقصان وشي، سګو ته بیمار شي، فیئوس نبیا نا امید شي، قانوت او بیخی نا امید شي. یعنی ټول عمر پیدا را جمع کوي، پیدا کور تر رواني بس دی خوشاله او داغي پر جمع کول ستړی کیږي نه. خو معمولی نقصان وشو نو بس مکمل مایوس شي، بس الله تعالی زموږ څخه خدای چرته کړی نه دی او کوي را سره نه، او بس بنگلاړو خراب شو، مکمل مایوس شي. دا د ګناهونو په وجه باندې دا خو په سر کې پیدا کیږي، د شرک پر په وجه باندې پیدا کیږي. د مایوسۍ چې کوم صفت د مایوسۍ مرض دغه نه راولاړي. او دویم ولئن اذقناه رحمتا منا، کوم وسکو بدمان رحمت خپل د خپل طرف نه، یعنی احسان به کو نعمتونه ولا ورکو من بعد ضراء ورسته د هغه تکلیف نه مست هو جو تر رسیدلې پارس کده بیماری خشي مغریب یې مالدار شي بل څه مجبوری حل شي، ليقولن نبي خامخ واي هذا لي دا زما حق، یعنی دا الله تعالی ما سره احسان نه دی کړی، زما خپل صلاحیتونه د سیو قرباني او مهنت به د سیو وجدا میرا پیدا. نو دغه نعمت نسبت الله تعالی کې ځان ته، نو دا هم د قوی خرابېدل شو او د ناشکرۍ اخرنه انتها شو. چې اول خرابې نه مایوسي چې خشي نو بیا وای د زما خپل صلاحیتونه دومره قوي او خپل مې د څه وکړله. وما اظن الساعه او زه ګمان هم نکم د قیامت قائمتا چې دا برا قائم شي، کله چې د خی صحت خی مال دولت برابرۍ مشکلات نه د قیامت نه پسې منکر شي نورم باغی شي. نو دا هم نخوي خرابېدل شو. د الله تعالی د نعمتونو د احسان تقاضا دا و چې دا نور دیندار شوی، نور په سم لار روان شوی، لیکن دې پسې د قیامت نه مرمن کړ شو، نور هم حدونه کراس کړه. نو دا هغه علامات دي چې د ګناهونو په وجه باندې، شرک او د بيدینۍ په وجه باندې انسان اخلاق خرابېږي او دې حد ته رسېږي. ولئن رجعت الى ربي او که زه واپس شم خپل رب ته، یعنی که د قیامت خو ول نشته خو کرام شي او زه خپل رب طرف ته ورم شم لکه څنګه چې مسلمانان وایي، څنګه چې قرآن وایي، نو ان لي عنده للحسنى، یقینا زما د پاره باندې د الله تعالی للحسنى خامخ غوره بدلی. دې بدس دلیل وایي چې زه د الله تعالی خوښ یم، زما صلاحیتونه خدي، زما حقونه ډیرو، نو دنیا کې وګوره هر څه راکړو، د ځکه چې په ما کې کمالات موجود دي. د الله احسان نه مني، خپل کمالات ظاهروي. بیا دی وایي چې اول قیامت شته نو قیامت راشي، نو ګوره په دنیا کې د الله تعالی زه دومره خوښ یم، دومره معزز یم، دومره حقونه مشته چې دومره مالدار او دومره صفات میزان کې پیدا کړی دي، نو قیامت کې بیا الله تعالی زما قدر وکړي، څنګه دنیا کې زما قدر کړل البته هم زما قدر وکړي. نو دغه دنیاوي ظاهري مال دولت یا صحت د تعبیر کې به دې خبره باندې چې ګرځي اثر کې ډېر قیمتي شی او زما په الله تعالی باندې حقونه جوړېدل، نو ځکه دې وشوه. دلته به حقونه دي، البته به حقونه دي، زه قیمتي سړی زما خرابېدل نشته. دا خوی هم د بيدینۍ په وجه باندې، د ګناهونو په وجه باندې جوړېږي، اخلاق خرابېږي. نو دې په هیڅ صورت باندې د چا احسان نه مني، د الله تعالی احسان نه مني، د مخلوق احسان د سره مني. نو د ټولو احساناتو نسبت د خپل ځان ته فلننبئن الذين نزب خام خبرهم هغه کسانو لره کفرو چې کافران دي بما په هغه سمانه عملو چې کړی دي. دا خبرداري شو، زجر شو، تخویب دي چې دوی خپل داوی د سې چې په دنیا کې هم د سوچاتي موالته به موچته مو دا خو زما خپل کمالات دي ته چره منسخ احسان نشته. نو الله تعالی وایي دی خو د سې وایي خو زه به خبر کم هغه کسان چې کافران دي په خپل عمل باندې، دغه عمل باندې به خبر کم، یعنی د داوی لره اعتبار نشته، د انجام نه به خبر شي. ولنذيقنهم زب خامخ وسکم بدوی باندې من عذاب غلیظ، سخ عذاب بدوی باندې وسک جهنم ته ورواچ. واذا انعمنا على الانسان هر کله چې موږ نعمت ورکو انسان ته، اعرض دا مخړ هم دغه انسان دی چې د کفر شرک او د ګناهونو په وجه باندې اخلاقی معیار غورځیدل دي، خراب شوی دی. نو جدي کسته الله تعالی نعمتونه ورکي، اعرضانو دا مخ واړی د دین نه نورم باغش، الله احسان نه مني، احسان منلو والا نه دی. اعرضانو مخ واړی د احسان منلو نه، ونأ بجانبه او تاو کې خپل ډاډه، دا مبالغه ده چې مکمل باغش د نعمتونو سره او د احساناتو سره مکمل خراب شي.
نو اول مخ واړه بیا بس ډډم تاو کی مکمل د نفرت اظهار وکي و اذا مسه الشر هر کله چې تورسیږي تکلیف فذو دعاء عارض نو بیا خاوند دعاګانو وګدوي غټ غټ دعاګانې شروع کی اوس دې ځکه کې دا غټ دعاګانې غختل د عیب نه دی خو دې ځکه کې د گمراه انسان صفت ذکر شوی اصل وجه دا ده چې د چې کومه دعاګانې غواړي په دې وجه نه غواړي چې الله تعالی زما سره احسان کړي او د لوی صفاتو مالک دی بلکې دې ته نقصان رسیدلې دی مال ضایع شوی دی کور کې څوک بیمار دی یا مړ دی نو اوس دې یریږي چې بل نه مړ نشي نور مال ضایع نشي بیماری می سیوا نشي نو دغه تکلیف د لری کولو د پاره د دعاګانې غواړي د سینې چې د الله احسان مري دا هغه چا مرض شو چې کوپر بی دینی شرکی اخلاق خراب کړي دي اخلاقی معیار ورغورځولې دي نو احسان د سره قایل کیږي نه خو د خپل مجبورۍ په بنیاد باندې دعاګانې غواړي دعا ان عارض په عربی کې پلن ته ویل کیږي نو پلن دعاګانې غواړي دا مبالغه ده په دې کې چې ډېری وګړي دعاګانې غواړي ځکه کم څه چې پلني هغه وګدواله په خپل ډېری څومره چې پلنواله نه بغه مقدار باندې وګدواله په خپل معلومیږي چې وګدواله به ډېری په دې وجه باندې جنت باس چې قران کړي دی نو الله تعالی وجه عرضها السماوات والارض دا غي پلنواله چې دینه په اندازه اسمانونو زمکې دي چې پلنواله دومره شو نو وګدواله خود پلنواله نه ډېری لمبای چې کمای نو دا ډېر یو چوڑای دا کمای نو چې چوڑای دومره شو نو لمبای خو به ډېر زیات شي نو په دغه طریقه باندې ذکر دی اوسې پلنواله ډېر دی نو وګدواله لمبای په خپل باندې ډېریږي نو خلاصې دا ډېر یو دعاګانې غواړي ایو ټکه بیا وای چې کم نقصان شوی دغه بیا د خلینه ناجی په مخ یادای قول ورته وای ارایتم آیات اصل دي ان کان من عند الله کای دا نعمتونه د الله تر طرفنا ثم کفرتم به او بیا تاسو کفر کوي په دې باندې من ازل نسو بدل گمراه ممن د هغه چانه هو په شقاق بعید چې هغه بدبختی لري کی یا مخالفت لري کی ان کان کې احتمال دا د جدينه مراد نعمتونه چې مخکې د نعمتونو باز روان دي او دا هم احتمال لري چې دوی د بغاوتونو خو دې حتی رسیدلی چې قران نه منکر شي قران نه مانو نو بیا به مطلب دا چې قول ورته وای ارایتم آیات اصل دي ان کان من عند الله کدا قران د الله تر طرف نه الله نازل کړی او تاسو به سوچ فکر نه کوئ او د سی په وجه باندې وای چې دا نه دي ثم کفرتم به بیا تاسو کبر کوي په قران باندې او نه منئ نو من ازول سو بدل گمراه د هغه چانه چې هغه بدبختی لري کی ندی خلاصه دا راوځي چې ستا فکر او ستا علم یو شی ته ونه رسید دا د خبرې دلیل نشي جوړېدل چې دغه شی شتم نه سری بدشتنه ستا علم ته نه رسیدل هغه موجود ای به په دې وجه ځینې سادهګان خلک دسي یو مسله باندې نه پیږي وای کو پر دی په نه پیږي وای دا شرک دا په حدیث کې مونږ د شرک او چې په حدیث کې مونږ د بدعت الکه ستا د علم رسایي وته نشته دومره لنډه ټاپه موخه او دا شان کافرانو هم د قران په حقانیت باندې سوچ فکر نه کا ځان په نه پویاو نو لنډه ټاپه وهله چې بس د سره قران سره بل آسماني کتاب دینه نو الله تعالی جواب کوي چې ثم کفرتم بیا تاسو کوبر کوي به بده باندې یعنی تاسو ته د علم رسیدل نه دی حالانکه دا کتاب آسماني دی نو چې تاسو ونه منئ او گمراهي وکئ نو بیا وایي چې دومره زیات بدبخت گمراه به سو کې دی چې آسماني کتاب نه هم دی منکر شي الله تعالی و سنوريهم آیاتنا زرد چې موږ به وخایو دي خپل نخي فی الافاق پتیر چاپره ماحول کې خوښه کې افاق دنیا ته مې ماحول ته مې اصل کې آفاق چې کوم دین دا د اسمان کینارو ته ویل کېږي د ځکه په معنا د خوښه ده د دې خلاصه دا ده چې دا خلک په قران کې په خپل سوچ نه کوي ځان په نه پوي او دغه ځان نه پوي ولې دلیل جوړ کړي د چې قران آسماني کتاب نه دی نو خیر دې فکر دې نه کوي الله عز وجل ورته په خپل وخت دغه نه به په خپل وخت په خوښه ده دوی کې وفي انفسهم ردی پر نفسونو کې هم خوښه کې انا خدادي چې قران دا ذکر کړی د اسلام به غالب کیږي مکه په فتح کیږي پیشنګوئی ده دوی نه مانی دوی په سوچ فکر نه کوي نو بس ته جبر به د علاقې ونی ولې شي مکه په فتح شي په خپل استدلالي تور به قائل شي او قران چې کوم پیشنګوئی کړي وغه ټیک ته صحیح ده وشو دغه شان د کې دوی خدا نه مانی چې اسلام غالب کیږي حق غالب کیږي او باطل دا مغلوب کیږي نو دې پر نفسونو کې به تزوق بدر کې به مسلمانانو باندې وژنم په خپل به پته ولګي چې اسلام غالب کیږي کنه غالب کیږي اسلام حق دین دی کنه دا راي چې کوم د اکثر تفسیر د دې تفسیر اکثر مفسرین محمدي طریقه باندې کړی دي ځینې علما راي دا ده
چې آیاتنا نه مراد عذابونه دي، هغه عذابونه چې په تیرو کافرانو باندې راغلي. نو بیا به داسې شي چې موږ به وښایو دوی ته هغه عذابونه، هغه نښې د عذابونو خپلې فی الآفاق په خواوشا کې، یعنی دا قریش خلک، عرب خلک شام ته یمن ته تجارتونو لځي او دغه ځایونو کې به د هغه قومونو کنډرات ویني او د هغوی قبرونه او نشانات به ویني چې کوم د عذابونو په وجه باندې هلاک شوي دي. نو هلته به هم ویني. وفي انفسهم، پر خپلو ځانونو کې به هم ویني، ځانونو کې به څنګه ویني چې کله د سختو بیمارو د قاصالۍ شکار شي او لږه غربت یې لیونې کي، پته به ورته ولګي چې قرآن صحیح کتاب دی او الله تعالی راباندې قهر راوستی. حتی تر هغې پورې یتبین لهم چې ښکاره به شي دوی ته انه الحق، چې د قرآن حق دی او د دې مخالفت چې څوک یې د عذابونو سره مخامخ کېږي. اولم یکفي بربک، آیا کافي نه دی رب ستا لره انه علی کل شیء شهید، چې الله تعالی په هر څه باندې ګواه دی. دی وایي چې دا تسلی د نبي علیه السلام دپاره چې نبی علیه السلام په دې خفه کېده چې زما دومره قوم دی، دومره خلک دی، څوک راسره ملګري کېږي نه، څوک قرآن نه مني، خلک مخالف دي او خلک وایي دا نه دی آسماني کتاب. نو الله تعالی تسلی ورکوي چې آیا کافي نه دی ستا د رب، آیا نه کافي کېږي رب ستا چې ستا رب کافي دی. انه علی کل شیء شهید، دا الله تعالی په هر څه ګواه دی. څه مطلب؟ که ټول خلک د سره قرآن نه مني نو هم الله تعالی به دې ګواه دی د آسماني کتاب دی. الله تعالی ګواهي کوي ځای په ځای باندې قرآن کې اقرارونه تصدیقونه شته چې قرآن آسماني کتاب دی، نبی علیه السلام واقعي پیغمبر دی. نو هغه د الله تعالی ګواهي او د الله تعالی تصدیق کافي دی که ټول خلک منکر شي منکر دي شي. الا خبردار انهم یقینا دوی فی مریة من لقاء ربهم، په شک د ملاقات د رب خپل نه. و د دې د ګناهونو د جرایمو اصل بنیاد ذکر کیږي چې دا دومره لوی باغیان دي ولې جوړ شوي دي چې قرآن هم دشمنان، د پیغمبر هم دشمنان، د الله هم دشمنان. دا مرض به د کوم ځای ته راولاړ شو؟ بنیادي سبب یې څه دی؟ نو خبردار یقینا دوی په شک د ملاقات د رب خپل نه. دوی اصل کې قیامت نه مني او چې قیامت نه مني د ګناهونو د وبال نه د سره یریږي بیا نه. نو ځکه دومره ډاډه لګیا دي دا ګډې وډې وایي. الا خبردار انه یقینا دا الله بكل شیء محیط، هر شیز لره راګیرونکی دی، هېڅ څیز د قبضې نه بهر نشته.